الرحمن الرحیم. زه خو د ټولې علاقې شکریه ادا کوم، د ټولې علاقې، او د پولیس هم شکریه ادا کوم. که پولیس چېرته داسې کردار د عوامو سره داسې اوږه په اوږه ودرېږي، نو د عوامو او د پولیسو دا دغه به ختمېږي، د سره مینه محبت به سیوا کېږي که نه. نن موږ سره پولیس بالکل اوږه په اوږه د عوامو سره ولاړو، ځکه د حق سره ولاړو. زه ټولې علاقې له یو میسج ورکوم چې د وابدا والا راځي او د کم کور ته کونډه وي، د هغې سره یې کار دی. میټر زما خپل دی، تار هم زما خپل دی، ټرانسفارمر هم زما خپل دی. چې هغه وړي نو غل دی، وښیه. ټولې علاقې ته، دا نه چې زه جاملې ته ویم. د وابدا والا خالد خان راغلی دی، د وابدا او څلور کسانو سره نور دي، هغه په دې پارچه کې هم راغلي دي. په هغه څلورو باندې به هم کېږي پارچه. صحیح شوه. ګوره علاقې ته راغلی موږ پښتانه یو، ته راشې یو ځای کې کونډه ونیسه، دا ضروري خبره نه ده چې زموږ د علاقې یو زنانه باندې ګزار کې. پارچه خو په خپل ځای ده، خو د دې سره به ته څه کې؟ پارچه خو به تا باندې وشول، حکومت به دې ونیسي، د عوامو به دې څه خلاصوي. د دې عوامو ټولو ته زه وایم چې هر ځای ته وابدا والا ځي، موږ جګړې نه کوو، خو د وابدا والا چې هر ځای کې په یو کور دننه ورځي او دوی سره زنانه نه وي، نو هلته یې نیسئ او وښیه. نه به وي دننه کور ته، د سړي د کور بېزتي به نه کوي. کونډه دې ونیوله، دا کس نوماله پولیس شته دی که نه، دوی خو دې ته ښه خوشحالېږي پلانګي باندې پارچه وشوه. دوی به هم کار برابر شي. نو ته ورځې او خلک هلته ډیبې. نو زما د ټولو ته دا یو خبره علاقې ته یم، خو د وابدا والا په هر ځای کې سره د ګاډو کې د 5 ګاډو سره نو روډ به ورته بند او رانیسو دی، نه به راځي. د کونډې والا به صرف نوم به دغه کوي او پارچه به پرې کوي. خو کوم ځای کې د چا بېزتي وکړه، نو وابدا له به بېزتي کوو. صحیح شوله. زه د ټولې علاقې شکریه ادا کوم. والسلام. نو د دوپټو ته ښځو ته لاس واچوه، یا د ښځو د غېږو نه داسې AK-47 نه بمونه چې ته د ښځو نه تارونه راکاږه په زور، او بیا پردۍ ښځې لتې او ګزارونه کوه او هغه په هغوی خپې او لاس ماتوه. نو دا بربریت خو په دې وطن کې کېږي، موږ اورو ډېر کېږي، خو موږ وایي پرېږده پلانکي سره وشو زما کور ته دې خیر وي، بل وایي پلانکي سره وشو زما کور ته دې خیر وي. خو چې څو پورې د چا ګوره ریول نه دی د ګډو، چې د دې اتفاق وي نو زمری پرې نشي راتلی. نو زه د خپلې علاقې د خپل ناظم حمید خان صاحب، د هغه د ټیم د نواب خان، د افسر خان او د ټولو مشرانو د ټولو نومونه اخیستل، حاجي احمد امین صاحب ټول اوس ممکن نه دي، خو دغسې وړوکي اواز باندې په لږ ظلم باندې او په ډېر باندې چې راځو موږ یو ځای کېږو، نو انشاءالله زموږ دا وړې خولې به غټې شي او زموږ به خبره څوک واوري. نو موږ احتجاج وکړو. احتجاج وایي د زورور والي او د وړوکي کنځلي دوی موږ ووالو، بې عزته یې کړو، موږ لاړو خپل لوډم بند کړو، خپلو عوامو ته مشکل جوړ کړو. خو وجه دا وه چې کله سړی د غوسه وي د حد نه سیوا شي، نو سړی پاګل شي. دا خودکشي ولې کوي خلک؟ دا له وکړي چې دی پاګل شي، ډاکټران دا وایي. نو ګوره بیا هغه نه په ځان او نه په جهان. نو موږ روډ بند کړ، دوی زموږ FIR نه اخېسته، زموږ دغې نه درج کړه او د روزنامچۍ نه درج کوله، هغه وشوه. دې کې پولیس والا کار څه دلته ناست دي، د هغې موږ ډېر مشکور یو، ځکه چې پولیس والا د دې معاشرې بچی دی، دا زما او ستا بچی دی. پولیس والا صرف دا نه ده چې قانون دی قانون دی، قانون کوي او په دې علاقه او په دې ملک کې وی، نو زموږ چې څوک د قانون خلاف به ځکه چې په ملک کې اوس قانون به منې، خو قانون خو نشته. نو په دې قانون کې تاسو بیا څوک رعایت وکړي او تا ته یو سمه لار وښیي او د تصفیې لار وښیي، ځکه چې غټ جنګونه وشو، غټو ملکونه وکړو، هغه په خبرو حل شو. نو موږ د دې خبره ومنله، موږ دا هړتال او یا دا سټرایک او یا دا روډ بند په دغه ټیم باندې کینسل کړ، او دې موږ ته ویې چې اوس په ګینټه نیمه کې به دا الکار راشي او تاسو ته به خپل تارونه به حال کړي. باقي FIR زموږ د خالد خان دی، هر څوک چې دی هغه سره زموږ خپله معامله ده، ځکه چې د هغه قانون یو طرف ته کړه، خو چې څوک د چا ښځې ته لاس واچوي د هغه څه حل وي. او خو موږ سره دښمني وکړه به د دې زور لرلی شي، او انشاءالله چې دا ټول علاقه به موږ سره یو، چې بیا هېڅوک هم نه یو څوک هم و چې نه موږ د نه کېناستو، نو هغه زموږ بې عزتي کړې او موږ به د هغه بې عزتي کوو انشاءالله. صاحب دی دا د هغې نمایندګان دي، خاص ملګري دي، زموږ د معاشرې خلک دی. موږ بیا دا وایو چې دوی موږ سره ناست دي، چې دوی به راشي دا بزدلان، خو څوک چې غلط وي، څوک مجرم وي، څوک دوس وي، نو په هغه کې د مخ لګېدو بیا شان هغه سره نه وي، هغه ځای نه چې دی راشي، ځکه چې دوی دروغ وایي،
زموږ نه سامانونه دي پاتې کړي پلان کې چې کوم تار دی هغه پروت دی دغه ځای کې د اوسانو تاسو نه داسې کارونه تاسو ښه دی چې پرتګونه هم نه دي پرېښي او دا خو موږ ونه دا مشران دوه درې کشرانو چې ستاسو په کونو لرګي منډل پکارو او ونه شو که څه خبره زما نه غیر اخلاقي وتي د هغې زه خیر دی په دې منځ کې معافي غواړم خو اوس فلحال موږ ملګرو تاسو ته هم درخواست کوو دا ټول چې ناست دي دا مشران دي تقریبا دې پسې شاته خلک دی دې پسې شاته ټیمونه دي نو د هغوی زه شکریه یو ځل بیا ادا کوم فلحال دې موږ ته وایي چې سبا د جمعې ورځ ده د جمعې پورې دا سړي یریږي دې به تاله سهار راشي ماخوستن به راشي چې کله دا ملګري نه وي دې به تاسو ته خپله تارونه په کوم ځای نه چې کټ کړي او څنګه یې کټ کړي هغه به بحال کړي نو که بحال یې کړه او سهار راله خو ټیک ده که نه وي نو موږ یو دې پولیس والا ته ووایي دې ملګرو ته هم ووایي چا چې دا مذاکرات وکړه زموږ منځ کې چې نور سره حل نه شي کړی نو دا یو خبره خو به کوئ چې دغسې خبره شوې وه او مل د پښتو دی دوی وایي چې بلکل دا به موږ ته هم سپک وګوري او تا ته هم سپک وګوري او موږ د دې خبرې ذمهوار یو چې دوی به راځي نو ګورو زموږ خو هغه سټرنث دی هغه طاقت دی هغه یونټي دی هغه اتفاق دی هغه اواز دی هغه strike there. We will continue it after tomorrow, inshallah. It is my promise, it is my suggestion, and also it is my commitment that we will do it. We will take our revenge by ourselves. First of all, I would like to our revenge will be solved by government, and they will authorize justice us. If they don't, we will take it by our own. It is my promise and it is my commitment. Thank you very much. زما نوم افسر خان دی او د ویلیج کونسل خواجه رشکه ناظم یم داسې وه چې موږ په یو پروګرام کې وو زه وم او عبدالرازق او نیازګلو دا موږ ملګري وو موږ ته اطلاع راغله چې وایي وابډا والا راغلي دي او دغه شانتې غیر قانوني چاپۍ والې ده او زنانه ده هغه یې خوب کړې ده چې موږ موخې له راورسېدو نو موږ سره په خپله باندې د وابډې والا بدتمیزي وکړله موږ ورته ویل چې وایي لکه دا تاسو ډېر غلط کار کړی دی زنانه چې موږ بیا معلومات وکړل نو زنانه خپه هم ماته کړې وه او ډېر بد حال و نو چې موږ راورسېدو په هغه ټایم باندې خو موږ بیچ بچا وکړلو خلک ډېر زیات غوسه بیا پولیس هم راورسېدل نو پولیسو پکې ډېر پازیټیو رول ادا کړل او هغوی هغه خلک هم هغلته منیج کړل او وابډې والا مو نو هغه وابډې والا خو ولاړل بیا خلک راووتل او خلک نه دغه کېدل کنټرول کېدل نو بیا موږ یو پرامن احتجاج وکړلو موږ روډ هم بند کړلو نو بیا موږ سره د پولیس اهلکارو دا ذمهواري واخیستله چې بهی تاسو چې کومه مطالبه ده لکه زموږ مطالبه یو دا وه چې زموږ د اس ډي او او هغه څه چې کوم 45 اهلکار دي دې خلاف د اف آی آر وکړی شي او بله مطالبه زموږ د کلي دا وه چې کوم تارونه یې کټ کړي دي چې دغه راته ولګي نو هغه دواړه مطالبې زموږ ومنلې شولې او ډېر ښه طریقې سره هغه پروګرام چې کوم دی نو موږ وایډ اپ کړو خلک هم په دغه کړل رضا کړلو هغه روډ موږ کولاو کړلو نو موږ خصوصي شکریه د اس ایچ او سلام خان موږ ډېره شکریه ادا کوو هغه پکې ډېر ښه رول ادا کړلو او زموږ لوکل چې کم تانهدار دی هغه پکې ښه رول ادا کړلو او زموږ د علاقې چې په هغه کم شارټ نوټس باندې کم ناظمین او کم ممبران او د علاقې خلک چې راووتلو نو موږ د هغه خلکو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو او دا یو میسج دی چې زموږ په علاقه کې څوک هم غلط کار کوي نو موږ په شارټ نوټس باندې همدغه شانتې راوځو او د خپل حق تپوس به پخپله کوو ځکه چې د خپل حق تپوس موږ پخپله نه یې کړی نو څوک هم زموږ د حق تپوس نه کوي نو همدغه شانتې به موږ پریشر هم جوړو موږ به روډ هم بندو او قانوني او آئیني په دایره کې چې موږ څنګه کېږي نو انشاءالله موږ ادا کوو ډېره مهرباني